دا بارډر والا چې دي دا ډېر ساده خلک دي چې تنخواهوالي دي 2 دروازو نه بار هغه پالګر نه وي ناست نو هغه ته راشي نو 15 روپۍ ولا ورکي چې ته وګوره زه سپایي یم چې اولدار کېږم به کله نو 15 روپۍ چې ورکي نو هغه مرغۍ په دغه کې کېنولي په لیدلې م دي پنجره کې مرغۍ نو ارامنډه کې داسې هغه لفافه راوچته کړي اوهو انشاءالله چې ډېر زر به اولدار شي حاضر 15 روپۍ نورې ورکي چې جمعدار کېږم به کله مړه چې صوبېدار میجرۍ ته رسي تنخوا ته پالګر والي کور ته لاړ شي چې ښځه ورته وایي چې تنخوا دې اخیستې څنګه چل دی ویل چپ شه صوبېدار میجر شم کم دی بیختي وزه صوبېدار ویل پال مې وکتو ا د شیخ چیلي کاري شیخ چیلي چا سره په څلور انې کټوای په سر کړې وه په مزدورای وړه په لاره سوچ کوي چې په دې څلور انې به څه کوم دا اوس دا زمونږ الیکشن د شیخ چیلي تصور دی تماشا کوه په دې څلور انې به څه کوم نو په دې به چرګه والم چرګه به ساتم هګۍ به واچوي بیا به په هګو کېنومه بیا به بچي خرڅ کړم بیا به پې چیلی والم چیلی به بچ مچه چې بیا به غوا والم غوا به بچیا چې پی غوړي به خرڅوم بیا به میخه والم د میخې پی مای به خرڅوم لسته میخې به شي زه به غټ ګجر شم چې ګجر شم نو ښځه به وکم چې ښځه وکم کال 2-3 پس به مې زامن وشي نو اجره کې به مې پټکی والی او په داسې به دیوال متکې ته ډډه والی او زوی به مې راشي وایي بچې بابا زه به یم چې خو چې کا د مستو کټوی هلته لړه کړه چې لړه یې کړه سړی ورته ویل کور دې وران شه د مستو کټوی دې ماته کړه شیخ چیلي ورته وایي کور ستا وران شه زما ټول کور دې وران هغه د شیخ چیلي تاسو خیال راغی نو بارډر والا چې دي دا د خدای ساده دي ټولې پیسې ته پالګر یوسي ته ماته وایه چې په دې ملک باندې اسلامي نظام راشي نو د 2 دروازو پالګر به ما نه پالونه وګوري بیا چې په دې ملک اسلامي نظام راشي نو بیا به مشهور نجومی کے کرشمے ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھے مانا به د ملک په اخبار کې دا خبره راشي بیا والله چې سرلان دی او خپې پاسې ځوړند کم ته به مانا د کفر خبره په اخبار کې څنګه لیکې د کفر خبره ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھے دا صریح کفر او شرک نه دی اوس مسله واورئ من اتا کاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم څوک چې پارګر تراغه او لاس ورته وخود او هغه ورته څووي او د ومنل نو د کافر شو پاغه قران چې کوم پر رسول الله نازل دی نن ستا په ملک ښکارا کفر کیږي کنه کی دا به مان څنګه پاتې شي نن ستا په ملک قدم بیرته میوزیک سنټر دی قدم بیرته د ضیا صاحب په حکومت کې 2 سیزونو ډیره ترقی کړې وه یو ښځو او یو میوزیک سنټرو قدم بیرته پلانې میوزیک سنټر پلانې میوزیک سنټر پلانې میوزیک څه معنا مرغودي موسیقي نه مرغودي میوزیک سنټر دی ته وایي کنجرتوب دمتوب حرامتوب سورتوب میوزیک سنټر دی ته وایي بیا په هغې کې وي سی آر بیا دا لپنګان لوچګان لنډران دا راټول شي نو وي سی آر کور ته یوسي 200-300 روپۍ شپه باندې او په هغې 10 روپۍ ټیکټ ولګوي نو د دنیا لونډان راټول کړي او ټوله شپه په کور کې په باندې وي سی آر ګوري او 10 روپۍ ټیکټ یې پې لګولې کړی که نه دا به ما نه وشي بیا یا دا به زه ژوندي پرېږدم ته به وګورې په دې سړکو حلال کړي سرونه به پراته چې زما وس لاس کې راشي الیکشن ته ویل ته ودرېږه مال زه به څه وکړم په دغه لنډرانو کې به زه ناست یم زه به یو څه ویم دوی به بل څه وایي سره کشتي به یي کنځلې به یي بدرت به یي چې بار روزمه ورپسې به دبلې غږومه کله به مې نیسي اسمبلی نه به مې بار غورځوي ځکه چې دا خو بې ضمیره قوم دی دوی خو د سم سړي انتخاب نه کوي که کوي او بې ضمیره
دوی خدا خو ډېر د لچر خلق خټ کېدلې وریجې په وخوره او ټرک ورته ودراوه چې هلکه دا زلمی دی زنده‌باد الا الا کوه نو په دې لارو ګوري الا 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 هلکه څه چل دی د مور واده دی یعنې دا چغې ولې وهي د مور واده دی خدای دې خراب که چې خراب شي واده د چا دی لور د چا ودیږي ښځه د چا کیږي مزې به څوک کوي او کور د چا شلیږي پې کور د چا ورانېږي پې د سړي زامن یې که څه بلا یې عقل در کې نشته بلکل اوس تو وګوره دا الیکشن دی الیکشن کې بھئی د جګړو څه کار دی د جګړو کار شته پکې وګوره مهذب قوم امریکا 23 کروڑ دنیا ده 23 کروڑ داسې کې الیکشن وشو داسې کې او 55% جارج بش ووټونه واغسته او مخالف ولا لاس ورکو مبارکي ورکړه او اول بیعت تینا مخالف وکړو اول بیعت چې مبارک شه اول حمایت بستا د حکومت زکو دلته موږ د الیکشنو نه د پلار او نیکه دشمنی جوړه ته زمانه خې پسې کنځل کوه هغه ورځ چا راته ویې خدای خبر چا وی چې دا جنډه چې ده دا د پیغمبر نه ده دا د پړانګ سربند ده که څه ده دا پلانې مال ډېرې ښه ویلي دي دا د دوی جنډه د پیغمبر ده زمونږ د پړانګ سرمند ده خلاصه کنځل به وکړي به وکړه نو دا مې پر ورولۍ درته اپیل دی چې دا ورځ دوه دي کنځلې مه کوئ بدتمیزي مه کوئ بې ګودره مه ګډېږه واده د چا دی او ګډېږي پې څوک الیکشن د چا دی ته یو بل سره تصادم ولې جوړه وګوره تاسو په تنګي کې سال جوړ شو د پردی مور بچی پکې مړه شو الیکشن د چا او د پردی مور بچی پکې د چا مړه شو 50 کسه پکې زخمیان نو دا مې پر ورولۍ درته اپیل دی پر ورولۍ چې د یو بل په دفترو ورشئ د یو بل سره جلوس مو نو که د سړي زامن یې یو بل ته غاړې وځئ چې تاسو زمونږ رونه یې تاسو د سره ملګري یې موږ د سره ملګري یو بس خبره خلاص ووټ د ضمیر شی دی ته یې دله ورکه زما دا خوښ دی زه به یې دله ورکم نو ستا او زما منځ کې د جګړې څه کار تاسو خیال راغی نو دا مې درته پر ورولۍ اپیل دی چې هر کار شرافت سره کوئ زمونږ هر کار په خرطوب هر کار د چا جنډه خرابه ده د چا لاټین خراب دی چاته به دا غشی چې دی دا پکې څه چل دی لکه غشي کې څه چل دی څه چل دی پکې که نه دی اوس د غشو زمانه نه ده بی چېرته د میزایل نښه دی اخیستی وی په کار دا و اوس خو د میزایلو زمانه دی چې بټن دباو کو ملک پې وران شي اوس به غشی دی هغې سره رسته دغه چې نشته لینده لیندې نه بغیر غشه منډه ویم نه هسې دې پورې وایم چې که د چا غشی دی او که د چا برګه جنډه ده او که د چا لاټین دی که د چا موټر دی او که د چا لاری ده هر څه چې دی دا هر چا خپل خپل مزاج خو جګړې مه کوئ دا مې پر ورولۍ درته اپیل دی تاسو خیال راغی اوس ما ته یقین دی چې مونږ ممبران والله که دې دپاره ودرولی دي چې دا به سړکې به جوړوم او زه به داسې کوم او زه به ملک ټیپر کوم او زه به کوڅې جوړوم او ویڼۍ به درته جوړوم او ټیوبویلونه به وباسم او دا چل به کوم دا دروغ نه بلکل نه یو ممبر ما چې څومره سره جلسې وکړې یو ته مې ویلي دي چې داسې به نه وی دا دبی ہوئی زبان سره شرک دی زه به داسې کوم دا زه ټکی چې دی دا ډېر خطرناک ټکی دی غلام علی دی که ډاکټر فدا حسین دی که هارون باچا دی که هر یو دی ابه دا نه وی چې رونو هر خدمت بم کومه که د خدای توفیق مې شامل حال ٹھیک ده جی که د خدای توفیق نو نو زه څه کولی شم زه ستا جنازه که ډېره په اخلاص وکم او د خدای توفیق او مهرباني نه وه نو مړی پې بخلی کېږي نو زه هر خدمت به ستاسو کوم که د خدای توفیق مې شامل حال چې د خدای توفیق نو څوک هیڅ نشي وہی مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے
خدای ته چې څه منظوري اب کی مونږ په دې نیت درولې دي دا منبران او قسمیان کړیم دي چې په اسمبلی کې د بيدینۍ خلاف به اولنې आवाज تاوي په صوبایي اسمبلی کې کچرته د بيدینۍ आवाज وشو نو تب ډټ کر داغه مقابله کې کم ځای نه پوي دي راضي به مونږ به په دلایلو پویو او بیا به مونږ طرف نه ته په اسمبلی کې په دې دلایلو جنگيږي لکه قادیانی ایجیټیشن چې د بوټو سه په وخت کې وو علما ورته ناستو په پندای کې مفتی محمود تبه مسوده تیارولا او هغه په اسمبلی کې بیا په جنگېدو نو عزیزانو په دې نیت مدرولی چې په اسمبلی کې د دین یو حق خبره وکړه نو تاسو څومره خلکو چې ووټ ولا ورکړي داغه اجر به خدای پاک تاسو تم درکړي ډېرم تجربه کړې دي دا ځل پکې غلام علي تجربه کړې سي تاسو خیال راغلی په دې نیت به تجربه کوئ چې خدای ستا علما او درولې دي او د دین په نیت ولاړ دي او یا الله ووټ ولا ستا د دین په نیت ورکو نو ماته یقین دی چې تاسو به غلام علي په ډېر باري اکثریت سره کامیاب وای اوس دا څومره خلق چې ناست یي که په ایماندارۍ غلام علي کامیاب وای نو لاس اوچت کوي ووټ بمبل خوانزي تکبیر جمعیت علماء اسلام حاجی کانو زما چونکه سبا 15 جلسې دي خدا د منډي خلق تاسو ټول ته عزت نصیب کی او خدای پاک دې تاسو سره ډېر خو کی دعا وکړي د منډي خلقو اول خو زمونږ د منبر بدا کوشش وی چې د زنانو پولینګ اونکی که مخالف منبرانو منل را سره چې د زنانو پولینګ نه کو نو زمونږ منبر به پیاول دسخط کوي چې د زنانو پولینګ نه کو اول او کبیا کولو او هغه نه منې کېده نو بیا به تاسو د زنانو قربانیم کوي او پولینګ سټیشن ته به بوزي او د زنانو ووټ بم پول کوي یو بنیادی مسله در تارس کوما اگر چې یقین مې نه دی چې تاسو په پوه شئ ځکه چې کوم قوم په 40 کاله کې پوه شوی نه ا قوم به په یو ورځ کې څه پوه شي پاکستان قوم الله پاک په 40 کاله کې دوی ته هدایت نکړو نه دی پوه ارشي ته دوی زنده باد چغوي ابلش پاک کور کې پروتو ما زمون کوس دروازه کې اوس الکان ولاړ دي پلانے جیتے گا ذرا پیار سے بولو جیتے گا ذرا پیار سے بولو جیتے گا ذرا نرم بولو جیتے گا ذرا پیار اوس ملته ولاړ دی او دا چغي وي چې ورپسې راوته منو یو له مې داسې پټاخه ورکړه چې دا مخ مې په کوک کړو لکه د خدای قهر والو نو اوس مونږ وګونه سله خوري خو ځای کنه بس ته پیار دی او کوم ټول په خندام هم زړه شین شي په غصه هم کلمې او خوړلې شي عجیب قوم دی ابل شپه صدر کې تلما جلسې ته چې مې کتو یو لین ولاړ دی الکان دیو سیکلو تیارې کوي په وی د سیکلو جلوس وباسي نو دغه سي جلوس که خیالم کړی یو ځل زیاولک سه بم وسته او د سیکلو تاسو ته بیا په سیکل شور شوو او د قوم ته خودل چې دغه د زب په سیکل سور شم او ان شاء الله تاسو بمرانه په بل شي کې سوار نه شي په سیکل بسوري توای چې د کوم قوم دا مزاجي نو هغه قوم تم بنی آدم ویل پکار دي چې دا څه انسانانم دي قسم په خدای دې زما د نو درې دو لوی وجه دام وا چې زمزد دې قوم نه قطن مایوس پیژنې نو امیده جوزی گرفت الله شروع کړي دي زه پسه ار سړی رانی سي چرته په بمونو رانی سي